बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د باجوړ ټایمز د سټوډیو ناظم او د کیاس خان سلام منظور کئ. سلام مې هم کو خو بیا منظورې کئ، سلام قبول کئ. نو نن چې کوم نننې زموږ پروګرام دی دا د حلقه N44 د ترقیاتي کارونو حواله سره دی او لږ غونته موږ به کمپیریزن هم کوو چې په حلقه N43 کې څومره کارونه شوي او په حلقه N44 کې څومره کارونه شوي. سرجي دا راته ووایه چې اوس کوم علاقایي صورتحال دی، کوم ترقیاتي کارونه روان دي، هغه کې څومره پورې پیشرفت شوی دی او د څو پورې ممکنه ده چې هغه مکمل شي؟ لکه د باټوار طرف ته روډونه دي، ګبر سینې طرف ته روډونه دي، داسې نور کوم پراجیکټونه روان دي؟ داسې دی چې په دې کې خو زموږ مختلف روډونه روان دي، په پرنګ کې روان دي، زرومبر ته روان دي، سیلو ترغاو ته روان دي، هغې د نارکاټکس دغه دي هغه چې څنګه کمپلیټ کېږي 2-3 کیلومتره د هغې څخه بیا ایکسټینشن راځي بل کال لکه دا روډ زموږ د تندو کې چې کوم ترې دام اول 1 کیلومتر اوس 3 کیلومتر شو بیا به 3 راځي، دا چې اصلو ترغاو ته به هم رسي هلته او دا به غرومبر ته هم رسي، دلته به دام رسي. د دې د کمپلیشن ډیټ د بعضو چې کوم دی نو د هغې د دسمبره پورې د کمپلیټ به شي انشاءالله، د بعضې د اګسته پورې د کمپلیټ به شي انشاءالله. مونږ کوشش دا کوو چې مخکې نه مخکې کمپلیټ شي، لکه تاسو د پشت روډ ته راغلی د دې د کمپلیشن ډیټ نه مخکې دا مونږ کمپلیټ کوو. کوشش دا کوو چې د کمپلیشن ډیټ نه مخکې دا وشي. وخت هم لږ دی، یو کال پاتې دی، نو انشاءالله تعالی مونږ کوشش دا کوو چې دلته دا غریزي علاقې د باجوړ په دې کې د فلډ راځي، پټي وړي، کلي وړي، جوماتونه وړي، چې فلډ پروټیکشن دپاره مونږ کافي کارونه کړي. تاسو یې کتلی هم شئ، په هر علاقه کې کتلی شئ. مونږ د واټر سپلای دلته لویه مسله ده، خوشحالي ده. د هغې دپاره مونږ د سولر انتظامونه کوو چې کوم ځای کې ټیوبویل وي هغه سولرایز کوو، کوم ځای کې چې نه وي د هغې دپاره کلی غټ وي د هغې دپاره غټ کوو، کلی وړوکی د 30 نواله تر 60 پورې د هغې دپاره وړې سولرې کوو. دغه دپاره د بجلۍ دپاره مونږ چې کوم وروستې پاتې علاقې دي په برنګ کې، په غرشموزي کې مونږ الحمدلله سفري پورې کار کمپلیټ کړو. دلته مونږ ګیو د سلارزو په علاقه کې دلته هم کوو، په خار په ایریا کې، په پجه کې، په دغه جیلاون کې مونږ کارونه روان کړي. بایفرکیشن مونږ دغه وکړو دوباره د دې لاینونو، نوی لاین هم کړي دي، خار ته هم یو نوی فیډر دغه کړو. دې ته کوشش کوو چې یو نوی فیډر دې علاقو ته وکړو. ګریډ به انشاءالله کمپلیټ شي د دې نومبره پورې به انشاءالله. هسې خو مونږ د اختر نه وروستو
او ته ډیټ ورکړی خو د دې سپتمبر نومبر پورې 2017 کې ګریډ هم انشاءالله کمپلیټ شي. د دې بجلی مسلې ته هم الله خیر کړي. د ایجوکیشن مسله ده باقي زموږ کالجونه دي د هغې لپاره کوشش کوو چې هغه په ولې بند دي څنګه بند دي چا بند کړي دي په دې ایڈمنسټریشن منځ کې څه ټسر روان دی. یاره چې خلک دا دغه کوي لکه بار پروپاګانډا او خبرې اترې کېږي چې په دې کې ستاسو داسې دای ته وچا ویلو چې په سر دې څومره تیری ولې مې ته به مخې ته به شي وسه زر د څه ما چې تاسو کار صحافت دی زمون کار سیاست دی که زه یو خبره کوم هغه خلک په دروغ واړي خو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو دا تاسو کې دا پس کېږي که د سرازو کالج ما نه غوښتل ما گورنر دلته نه راوستل ما ته د کالج ډیماند نه کولای نو چا به کولای ما ته ډیماند کړو ما غوښتل او زه اوس ولنټیر دي زه ته چې 50% اف ریټ باندې ورکوم به ضروري نه راځي شابودین خان کې بل کې جوړ کې بل کې جوړ کې دا چلو ټیک ده برنګ د ولې باندې برنګ په دې کې څه مسله ده نو دا مسلې د سیکریټریټ او دلته د پولیټیکل افیس په درمیان کې دلته نختي دا خبره دا په کار چې په دې باندې عوام راوځي زمونږ دا ټول عوام راوځي دا ټول مستقبل خبره ده نو د ګردۍ دا به ان شاء الله د اختر نه وروسته هغې اپګریډیشن هم کړی د ګردۍ کالج د هغې به هم افتتاح کوو ان شاء الله تعالی. نو ایجوکیشن په سیکټر کې زموږ د پرایمري سکولونو موږ ته ډېر لوی کمی دی او په کار چې فیډرل ګورنمنټ اخري کال چې په دې کې موږ یو پیکیج راکېږي دا داسې نه کېږي دا وروستو پاتې علاقې په دې ټولو ایجنسۍ کې بیا خاص کر زموږ په حلقه کې په برنګ تحصیل کې او په عثمان خیل تحصیل کې او په سلازو تحصیل کې ښار تحصیل کې هم داسې اوور برډن سکولونه دي چې په یو هغه کې کلاس کې تقریبا 400 ماشومان سبقونه وایي د سټاف کمی دی د شینګرګل په دې کې سکول له هاي د هغه نه سټاف لاړی وایي زموږ سره سټاف نشته 9-10 کلاسونه دي لاړ نو د دې لپاره ضروري خبردار چې اوس نوې برتي وشي فرش برتي وشي او د دې لپاره ډېر اسانه خبره ده چې فیډرل حکومت وغواړي وفاقي حکومت وغواړي یو خو دا اصلاحات دي که دا وشو صوبې ته ولاړ شو بیا به خبره ختمه شي او انشاءالله کېږي دا اصلاحات نو زموږ ټوله ترقي چې کوم ده هغه د اف سی آر بلاک کړې ده که موږ ډېر کوشش هم کوو په سلو کې 15% نه کېږي ضروري خبره ده چې دا اصلاحات وشي او اکاونټیبل شي دا خلک پیسې اډټ کېږي دلته څوک راځي مثال په طور دلته په پنجاب کې هغه پرونګه واقع وشوه هغې ته دنیا خلک ور روان دي لپاره چینار ته څوک نه ځي نو پاټا بنده ده د نیشنل انټرنیشنل میډیا ته بنده ده څوک ته خبرېږي نه ون مین شو ده زما په خیال کې داسې نظام بدل شي او بدلېږي انشاءالله ډېر زر په دې میاشت دوه کې به انشاءالله خوشخبري زما یقین دی چې واورو که دا بدل شي انشاءالله نو زما په خیال چې موږ د ډېرو خلکو نه ښیو د ډېرو ټیلنټ په موږ کې سیوا دی انشاءالله تعالی زموږ به په هر ډګر کې کامیابي سر جی او که چېرته نظام کې څه رکاوټونه راشي نیکسټ به رکاوټونه خو شته او هم خو دا جدوجهد چې موږ شروع کړی دغسې به جاري د خیره سره موږ خو نه ستړي شوي نم د دې دغه نه سره وړو توري شوي مخکې خو لا څوک به داسې وو چې موږ به چېرته اخباري سټیټمنټ ورکړو څه به سینسر شو څه به رالی بس افیان ملګري زموږ داسې دي دا په هغه موږ نه شو هېرولی چې هغې په ډېرې غټې قربانیانې هم ورکړي دي نو اوس خو دا دی چې سوشل میډیا را بس په خپله چې څه زړه غواړي هغه ولیکي او بس ورخوشی کوي نو تا خو نه ټول خلک یې اوري که فرق زما په زړه څه خبره ده هغه زه وکړم نو که تاسو مطلب هغه ښه ګڼئ که بد یې ګڼئ هغه دواړه پهلوي هغه دواړو باندې تاسو باشئ کوئ خلک به شي کولی نو بس سوشل میډیا ده سوشل میډیا خلکو له ډېر زیات اویرنس ورکړی دی او انشاءالله تعالی زما د یقین دی چې خدای دې وکړي چې دا 3G نیټ کولاو شي ځکه چې دا د سیکیورټي مسله سیول ګورنمنټ سره تعلق نه ساتي نو الله دې دا سیکیورټي هم ټیک کړي چې عجیبه سیکیورټي زه خو دې نه پوهېږم چې په جندل کې سیکیورټي ټیک ده په سرازو کې خرابه ده په شب قدر کې ټیک ده په ګنداو کې خرابه ده دا عجیبه غونډه کې فلسفه ده هغه ځای کې د سرې نه بم جوړېږي نه جوړېږي دې خوا ته جوړېږي د یوریا نه دا فلسفې چې کوم دی دا زما په سمجھ کې نه راځي الله دې وکړي دا نظام ختم شي د نظام د یوریا نه بم هم ټول کړی دی او د 3G نیټ نه څه بل څه شی ټول کړی دی نو دا نظام چې په دې کې به زما خیال ته عجیبه خبرې واوري الله دې نظام جی بالکل خوږو اوریدونکو تاسو د شهاب الدین خان خبرې اترې واورېدې او هیله لرو چې تاسو به کتلې مي چې هغه څه ویل د ترقیاتي کارونو حوالې سره د هغوی سره وه نو دې حوالې سره به موږ نن بحث کوو لږ غونته د خپل علم مطابق چې په حلقه 44 کې څه ترقیاتي کارونه روان دي او مستقبل کې څه کېدی شي څومره کارونه کېدی شي چې وشي او مخکې باجوړ او د دې خاورې
خلک ترقي وکړي او مخکې لاړ شي. تاسو خپل کمنټس هم را لېږلی شئ، خپل کمنټس کې خپل آرا خپل رای هم شاملولی شئ. نو خو موږ به تاسو نه درخواست کوو، تاسو ته درخواست کوو چې کمنټس کم کوئ نو هغه د اخلاقو د دایرې نه بهر نه وي، ولې چې دا مختلف خلک ګوري، یوازې د باجوړ خلک نه بهر خلک یې ګوري. هسې نه چې زمونږ ایمیج غلط لاړ شي، کو تاسو یوه غلطه خبره وکړئ نو هغوی به وایي چې یاره دا باجوړی څومره بېکاره خلک دی، هسې نه چې موږ ته کنځل وکړي. که کنځل ونه کړي په زړه کې به نفرت پیدا شي زمونږ نه چې دا ډېر بېکاره خلک دی، نو کوشش به کوو چې هر کار کوو، هر خبره کوو هغه به سوچ سمجھ کې کوو او د اخلاقو په دایره به کوو. نو انشاءالله زمونږ به یو پازیټیو میسیج ځي او یو ښه میسیج به ځي. نن زمونږ چې کوم دغه دی دا په ډیولپمنټ جرنالیزم دی. ډیولپمنټ جرنالیزم مطلب دا چې لکه زمونږ په علاقې کې سرکاري حکومتي کم کارونه کیږي، چونکې زمونږ په علاقه کې دا کارونه د ایم این ایز انډر کیږي، د هغوی په خوښه او د هغوی په اجازت سره کیږي. نو موږ به کوشش کوو چې هغه کارونه مخکې راوړو. قیاس خان هسې که موږ وګورو نو د حلقه عین 43 په نسبت په حلقه عین 44 کې ښه کارونه روان دي. تاسو د حوالې سره یاره زه به ووایم چې څه نه څه ګزاره شوې ده، په کار داره چې پانډ هم پرې بند دی، انګلیس یې بند، په کار داره چې پاڼو ته میلاو شي، کم کالجونه دي دا کولاو شي، نو ډېر ښه کارونه به وشي. بالکل که چېرته فنډ ریلیز شي، فنډ میلاو شي او پر روان بجټ کې ښه فنډ فاټه ته میلاو شي، نو انشاءالله چې امید لرو چې کمې کنډې کپرې دي، کم وران روډونه دي، کم خراب روډونه دي، کم پټو ته بندونه نشته دی، کم ځای کې ډیمونه پکار دي د اوبو د سټور کولو دپاره، کم ځای کې د بجلۍ ډیمونه کیدای شي چې ولګي، کمو غرونو کې چې لارې پکار دي، کمو ځایونو کې چې ریسټ هاوس پکار دی، کم سکولونه چې آباد نه دي. زمونږ چونکې د علاقې زیاتره سکولونه تباه شوي دي، نو د هغه سکولونو د بیا آبادکارۍ دپاره د فنډ ضرورت دی. زما په خیال قیاس خان چې د ټولو نه اول او ضروري څیز چې کوم دی دا ایجوکیشن دی. ایجوکیشن لکه که چېرته ښه سکولونه جوړ شي او سکولونه په ګڼ شمېر جوړ شي، نو کیدای شي چې زمونږ مستقبل کې حالات ښه شي. تاسو دې حوالې سره څه ووایئ؟ یاره زه به دومره ووایم چې په باران سلاردو کې چې کوم دغه 2 سکولونه کالجونه دي دا کولاو شي، دا جوړ شي، نو زه وایم چې ډېر خلک به دغه سره تعلیم یافته شي. باران خلک هم ډېر پسماندري، که سلاردو ته وګورئ نو سلاردو خلک هم ډېر بره پسمانده پاتې شوي دي، تعلیم سکولونه نشته دی، کالجونه هلته نشته دی، د سلاردو د بر سدین را روان شوی ښار کالج ته راځي. نو زه وایم چې دغه کالجونه جوړ شي او مناسب نه زمونږ دا درخواست دی چې څه نه څه کوشش وکړي او ځمکه ورته ورکړي، کوم رکاوټونه دي چې هغه په جرګې په طریقه باندې کوم په دغه باندې دي د علاقې مشران راوځي چې دا دې ټینې ور په دې ټیم کې ونشي، دا ته نه یو کال میاشت دومره پاتې چې په دې کې ونشي. نو زه وایم چې آینده حکومت کې بیا خلک مشکل سیاست کوي او دغه به کوي، نو بس بیا به لاړ شي. په کار داره چې دې کالجونو باندې کار وشي. بالکل زمونږ اولنې او مین مقصد چې کوم دی دا ایجوکیشن په کار دی. که چېرته موږ په ایجوکیشن فوکس ورکړو نو انشاءالله هیله لرو چې زمونږ مستقبل به روښانه وي. نو زمونږ ایم این ای صاحب له پکار دي چې هغه کم رکاوټونه دي، کم ستونزې دي د کالجونو حوالې سره چې په دغه څیزونو باندې ډېر زیاته توجه ورکړي، ول چې دا زمونږ د مستقبل دپاره ډېر زیات اهم او ضروري دي. ورځو د کمنټس طرف ته. کمنټس باکس کې زمونږ ملګري راغلي دي، هغوی کمنټس کړي دي د مختلفو سیزونو حوالې سره، نومونه به شامل کو، که چا څه وینا کړې وه نو هغو به وینا به هم شامل وو. عبیدالله موږ یاد کړي یو،
انور عثماني ام خپل رائے اظهار کړل چې تاسو یې لایو کتلی شئ. خیبر خان ام خپل سنس کوشش کړی دی. شفیع الله ماموند ام میسج کړی دی. اویزیا مونږ جاین کړي یو. عبید الله بار میسج کړی دی. کشر خان اسلام گڑھ کے روڈ اینڈ اسکول کب ہو جائے گا؟ اسلام گڑھ کی خان لالا اسلام گڑھ د روډ مسله د نو کایندلی کتا سودا سالو کوي نو ډیر زیاته مهرباني وي. بل څوک دی ظاهر شاه ګډ. انور عثماني یہ تبدیلی خان صاحب ہی لائے گی. بالکل ہر سړی له پکار ته چې کوشش وکړي خو دلته چې کوم تبدیلی روانه ده زمونږ په علاقه کې نو هر سړی تبدیلی راوستلی شي خو چې څه ګټس پکې نو انشاءالله زمونږ په هغه علاقو کې روډونه روان دي کوم چې د چا په ذهن او سوچ کې هم نشو راتللی. عمران خان د دوبۍ نه سلام را لېږلی دی. ظاهر شاه شکریہ ادا کلی. دا یونس ساحل شہاب الدین از اے گریٹ لیڈر. مننا. ہاں انور عثمانی سویلی. عمران خان منگ جائن کلیو. خان وزیر زادہ. محمد زبیر. بالکل قیاس خان هغه د اخلاقو حواله سره خبرې اترې کړې دي. محمد زبیر. شهاب الدین خان زنده باد. اسے سہیل امین وردگ علمگیر د طرفا ټول باجوړ ته سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تحصیلدار سے منګه جاین کلی استاد محمد تحصیلدار استاد محمد سے بم منګ جاین کلی شو کې زاد دی. سلارزو تحصیلدار دی. اوس هم د سلارزو تحصیلدار دی. نو هغه ته به د روډونو حواله سره ښه پته ای. روډ چې کوم دی سلیم خان دی. سلیم خان گو اف سی آر خو به ګوکیږي خامخا او منګه بم کوشش کوو چې څومره منډه تړل کېږي زمونږ نه څومره کوشش کېږي صرف د خولې د حده پورې نه منډه تړله به مو د اف سی آر خلاف به ډانګې هم رلو. د اف سی آر خلاف به څومره چې کېدی شو موږ به کوو انشاءالله. نو قیاس خان روډ یو داسې څیز دی چې دا د ملک په ترقۍ کې ډیر زیات اهم کردار ادا کوي. که یو علاقې ته روډي نو هغه علاقې ته ممکنه ده چې هلته سکول جوړ کړی شي. که یو علاقې ته رسایي وي نو ممکنه ده چې هلته اسپتال جوړ کړی شي. هلته بی ایچ یو جوړه کړی شي. هلته ریسټ هاوس جوړ شي. هلته هوټل جوړ شي. هلته دکان جوړ شي. هلته روزګار جوړ شي. نو روډ چې کوم دی دا ډیر زیات اهم کردار ادا کوي په ترقۍ کې. نو موږ نن پروګرام چې کوم دی دا مین مقصد چې کوم دی دا د حلقه این 44 چې کوم روډونه دي د حوالې سره موږ بحث کوو او هغه به هایلایټ کوو. د یو سړي ښه کار ستاینه کول دا د وسط نظرۍ یو ښه مثالي. نو منګه چې کم دی ټول عمر زمونږ صحافي برادري چې کم ده هغه که په هر ځای کې د تنقید برای تنقید په تنقید پسې تنقید کوي خو کم پازیټیو څیزونه چې کم دي پازیټیو کارونه چې کم دي هغه نه ستایي. نو منګه نن کوشش کوو چې هغه کارونه کم چې زمونږ په علاقه کې کېږي روان دي او په دغه کارونو کې د ټول نه غټ کار چې کم دی دا روډ دی او د روډ نه بغیر بل هیڅ چیز نشي جوړېدی. سکول نشي جوړېدی. اسپتال نشي جوړېدی. نو هغه روډونو به حوالې سره به بحث کوو چې دا څومره امپورټنټ دي څومره اهم دي او بیا به ورځو موږ به د حلقه این 43 طرف ته چې هلته زمونږ د علاقې یو ایم این ایم دی او یو سینیټر هم دی چې هغوی څه کارونه کړي دي.
چې اقدام ونه کړو مریضان هغې غاړه پراته دي هر څه پراته دي دغه زموږ حالات دي تاسو خپله پورې وځو د دې پورې پورې مو اوبه بیګ او ختم وي او بېرته راپورته کېږو چې سره پورې ورته ته وینې نو او دغه زموږ حالات دي صاحب ماته دا مطالبه ده چې موږ غریبانان یې د دې شي او موږ ته ډېر یو غټ تکلیف دی د بابا څه ویلي د اواز پوښتنه د سیوا کنه چې دلته د نیموګانې ولګېدې دوه درې او هغه د نیمو چې کومه وه نو مطلب دا دی چې هغه څومره چې قوم او څومره ولس او د هغو څومره ضرورت او هغه ضرورت د هغې د برداشت نه بهر و که نه نو د هغې په وجه باندې چې کومه دا ناکام شولې نو موږ خپل قوم نه او د خپل مشرانو نه دا غواړو چې دې ته کوم هغه دی هغه پاور دی هغه کم دې ته جوړېږي قوم ولس ته بجلي ورکوي هغه شی موږ له پکار دی چې دې سره ولګېږي مطلب دا دی چې دا خرچه شوې ده چې نه خرابېږي مطلب دا دی چې د قوم او د ولس ته بجلي ورکړي نو په رګجوټونو والا نور نه دي راغلي چې راشي او د دې باندې موږ له لږه بالا خرچه وکړو مطلب دا دی چې د قوم او د ولس ته ښه صحیح بجلي ورکړي نمو چې په 2000 روپو خرج کولو سره جوړ صرف برکټ کوټ بجلی ورکوي او د لرکټ کوټ چې کومه ده بجلی نشته ده هلته سولر سیستم استعمالیږي دلته چې کومه ده خو هم د ډیلیمو نه پیدا نه اخیستې که نه لکه چې کومه ده خلکو ته صحیح طریقې سره بجلی نه رسېدلې صحیح طریقې سره استعمال شوې نه ده ډیلیمو ته کمزوری لګول ده ایران نه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ ته دا ډیلیمو سیټ کړي او د زموږ قوم د زموږ د خلکو ته د بجلی ورسوي تکلیف خو ډېر څه وایي ځکه چې اوبه ټولې ګاډې وړې روان دي او ډېرې قیمتي اوبه دي چې په دې ماته سیسټمو کې د بجلۍ ډیناموګان جوړ کړي انشاءالله ډېره خپله بجلي هم تشي تیارولی خو د اوسه پورې حکومت دغه نو د حکومت نه څه مطالبه کوئ د حکومت نه څه مطالبه کوئ ډېره زموږ د حکومت نه اولنۍ کوشش دا چې دا روډ پوخ کړي ځکه چې یو کال ایله شوی چې بېرته خراب شوی دی نو کرپشن په دې کې ډېر سیوا دی خو هغه زموږ ټیکهداران وي هغه زمونږ نور وکداران دي نو مزه نشته کال بعد به روډ خراب جی تاسو خبره بالکل ټیک ده سکول د ډېر مودې راسي دا شان متاثر دي د هر قسم حالات نه دلته ایجوکیشن افسر راځي نه دلته نور انجوګانې راځي دا غو کار صرف د ملکانو د غټانو خلکو ته محدودي او دلته موږ ته هېڅ سهولت نشته دا زموږ د سکول حال دی کوم چې تاسو ولیدو ځکه چې تقریبا د علاقې زه اوسېدونکی یم دلته 12 کاله وشي دا سکول چې کوم په زوړ حال کې دی په دغه شان حال کې دی او دویمه خبره دلته چې زموږ کوم ماشومان د دې لپاره هېڅ سهولت نشته نه د دې لپاره ټاټونه نشته نه د لپاره چیر شته یو شی هم نشته بل هغې زموږ ماشومان دلته په ګراوند کې ناست وي دلته روډ دی نو په هغې باندې ګاډي مان راځي د ټولو وړو توجه هلته وي نو زما د حکومت دا مطالبه ده زموږ په دې سکول باندې لږ نظرثاني وکړي د دې مین وجه دا ده چې دلته څوک راځي نه او دلته زما د حکومت دا مطالبه د چاردیوالي سیستم وکړي ځکه چې ماشومان کوم ناست وي نو هغو ټول توجه په روډ کې هغې سبق نه وي او زموږ د علاقه چې کومه ده ډېر ایجوکیشن شته دی خو چونکې د هغې د یوټیلایز دپاره څه شته دی
غواړو چې زمونږ دا روډونه خراب دي موږ چې انات کې د ښار نه پیره راواخلو نو زمونږ ګاډي دلته راورسېږو دومره څومره ولې نه چې څومره په ګاډي کې فرق را پیدا شوی روډونه کچه دي یا څه خراب دي 500 پیسې روپۍ راوړو نو موږ به 500 شپږ سوه پکې کار را پیدا شوی کوم خلک چې کوي هغه په ځان کوم مشران دي زمونږ نو هغه د خپل ځان لپاره کوي او د عوام لپاره زور نه کوي چې هغه د خپل مسلمان ته کوم خیر ورسېږي هغه لپاره زور نه کوي شته ډوډۍ نه روډ شته نه بل څه شته هېڅ هم نشته ګاډی بیا یا هغه بیا هېڅ شی هم نشته بر په کټ کې راوړو په کټ کې پر دې سړک دی په کټ کې راوړو شایناس سکول شایناس پاتال شي هېڅ هم نشته خو چې بیا ځان خپل د بوټونه ویسي بیا هېڅ هم نه وي ما ته سړک لا ته تېرږي که نه یاره زموږ علاقه چې ډېره پسمانده ده د روډونو تاسو ویل دا حالات ډېر خراب دي د اوبو هم دلته ډېر سیسټم نشته صفا او هسپتالونو هم مزه نشته سکولونه هم ډېر خراب دي نو حکومت نه دا زموږ مطالبه ده چې موږ دا روډونه پاک کړي خو دا وایي چې ټولې دروغجنې دي د اوسه پورې یو ممبر هم زموږ تپوس نه دی کړی نه راغلی دی جی بالکل تاسو وکتلې دا ویډیوز چې کوم د حلقه 43 د مختلفو علاقو او د سیمو حواله سره وي الته څومره ستونزې دي څومره خلکو ته مشکلات دي روډ باندې د اوسه پورې کار نه دی شوی روډونه وران پراته دي یو روډ واحد شوی دی چې هغه د عمرینا نه دی بل سایډ باندې چې کوم روډ شوی دی د سیوی په طرف باندې په دغه روډ باندې کار شوی خو هغه روډ هم چې څنګه په کار و هغسې نه دی جوړ شوی ولې چې موږ مختلف خلکو خپل رای هغه کې شامل کړي وي چې دلته کوم روډ شوی دی دا غټ و خو چونکې ټیکهدار دا هغسې ونه کو بل ډېر زیات نری دی هسې شګه پیشیندلی شوې ده مضبوط نه دی نو څه ټیم پس به هغه راواوړي نو بل دا چې هلته د بجلۍ ډېره غټه مسله ده هلته ښکلي ځایونه شته دی د ګبر چینې نه ښایسته ښایسته ځایونه شته دی ډېر حسین ځایونه شته دی ډېر مزدار ځایونه شته دی خو د افسوس خبره دا ده چې هلته د اوسه پورې یو روډ یو غر ته نه دی ختې نه دی پکې جوړ کړی شوی چې د خلکو ستونزې د خلکو مسلې او مسایل چې کوم دی دا حل کړی شي که موږ حلقه 44 ته وګورو نو په برنګ کې روډونه روان دي په برنګ کې په کم کم ځای کې روډ روان دي قیاس خان تاسو غرومبر کې دي او ترغاو کې دي ترغاو کې دی بل کدی طرف ته منګه وګورو نو په حیاتي ورته وي حیاتي کې یو پل روان دی چې داغه نه به یو فاصله مین روډ سره چې کوم پل دی باندې کمپلیټ کېدو طرف ته روان دی نو هغه یو ښه پیشرفت دی او یو ښه زیری دی د قام د پارولي چې په دغه طرف باندې بیا یو بایپاس هم کېدلی شي او یو ایزیلی یو خالی روډ دی نو په اسانه سړی ښار ته رارسېدلی شي خدای مکه که چېرته په دې مین روډ باندې څه ستونزې نو په هغه طرف باندې سړی ایزیلی راتللی شي بل چې کوم د ګبر چینې روډ دی او تارانو طرف ته کوم روډ تللی دی نو دا دغه علاقایي خلکو د پاره ډېر غټ کار دی ولې چې هلته به ګاډي نشو ختلی د ګاډو ډېره غټه ستونزه وه هلته به اکثرو خلکو په شا او په خرو باندې سامان وړو اوس چې کوم دی هغه خلک کولی شي چې خپل کورونو ته ګاډي ورسوي او اوس اسانه ده دا خبره اسانه ده چې هلته اوس سکولونه به هم انشاءالله جوړ شي هلته به بي ایچ یوز او هسپتالونه هم جوړ کړی شي دا زموږ د رب نه امید دی نو په حلقه N44 کې که موږ وګورو او یو پسند او ناپسند یو طرف ته کو او خیال وکړو پاملرنه وکړو
نو کارونه شوي دي او د هغې ستاینه پکار ده چې ولې چې یو سړی یو کار وکړي نو د هغې ستاینه پکار ده ولې چې هغه ته حوصله میلاویږي حوصله افزایي کېږي که موږ چېرته په هغې باندې د هغې باوجود هم تنقید وکړو نو ښه خبره نه ده او د هغو نه زموږ ریکویسټ دی زموږ چې کوم کالجونه دي زموږ کوم پرایمري سکولونه دي کوم روران سکولونه دي چې د هغې دپاره منډه تړله وي ولې چې د ایجوکیشن د ښه فرد او د ښه معاشرې په جوړېدو کې ډېر زیات اهم او ډېر زیات ښه کردار دی منګه که حلقه عین 43 ته خپل نظر واړو نو هلته هغه چاته کارونه کیږي کم خلکو انډر چې څه نه څه ووټ وي او هغه خلک بیا د خپل ذات د خپل یعنی کې هغه خلک چې کوم دی هغه څیزونه د خپل ذات په کنټرول کې راولي هغوی ته چې کوم ځای کې د هغه څیزونو نه فایده هغه استعمال هلته کیږي هلته د حلقه عین 44 په نسبت ملکیزم ډېر زیات سټرانګ دی ملکیزم ډېر زیات مضبوط دی یو څو کلي دي که د هغو ته چا نظر وکړو او هغوی له ذاتي استعمال دپاره څه څیزونه ورکړه د هغوی په ځمکه کې روډ وکړو د هغوی دپاره یې هسپتال وکړو نو د هغوی چې کوم کوټیز دي کوټه سري دي نو کولی شي چې هغه په الیکشن کې بیا ټول هغه سړي ته ووټ ورکړي که د دغه یو کس زړه چا وګټو د هغه په زړه اخیستو کې چا کامیابي حاصله کړه نو کولی شي چې هغه سړی ووټ واخلي او کامیاب شي نو کوم اطرافو ته خلک چې دي هغه نظرانداز کیږي هغوی له هغه څیزونه نه ورکړی کیږي کوم چې پکار دي زموږ د پروګرام مطلب او مقصد څوک هټ کول نه دي څوک خفه کول نه دي زموږ کوشش دا دی چې شهاب الدین خان دلته کار کولی شي هغه قومي کار کولی شي د قوم د فائدې دپاره کار کولی شي د چا د ذات دپاره نه د قوم د فائدې دپاره کار کوي که ګبر چینې ته روډ ځي نو دا د قوم فایده ده زموږ خلک به هغه ځي ته رسي زموږ هلکان به هلته ځي زموږ ځوانان به هلته ځي د هغه خوندور ځای نه به مزه اخلي هغو به هلته ریفرش کیږي بهر خلکو ته به زموږ ښه ایمیج ځي نو زموږ مطلب دا دی چې کوم خلک د قام دپاره ښه کار کوي رب شو حلقه 43 ته په هغه کې ګبر چې کټکوټ چې کوم د ګبر په نسبت پکې اوبه هم دي خپلې ډلې موګانې هم پکې لګېدلی شي بجلي هم خپله شي جوړولی پکار دا چې هغه علاقې ته هم څه نه څه زموږ ګورنر صاحب چې کوم تېر شوی دی سینیټر صاحب دی یا ایم این اے صاحب چې کوم دی حاجي صاحب بسم الله خان صاحب هغه طرف ته نظر وکړي هغه روډونو ته نظر وکړي سپین ږیري خبرې تاسو واورېدې چې موږ په کټ کې بیماران راکوزو روډ ته دومره پورې مشکلات دي مونږ ته بالکل نو دا چیز دا ترقیاتي کارونه چې کوم دي دا د یو سړي د ذات دپاره نه راځي دا د ټول قام دپاره راځي او دا په داسې ځای کې استعمالول پکار دي چې هغه نه ټول قام ته فایده وشي موږ ګورنر صاحب ته دا او ګورنر صاحب سابقه ګورنر صاحب شوکت الله خان صاحب هغه وزیر هم پاتې شوی دی هغه ګورنر هم پاتې شوی دی که د ناوګۍ مین بازار د روډونو حال ته ویني نو ډېر زیات د رحم یعنی کې د رحم طلبګار دي چې څومره ګډوډ دي خلکو ته څومره مشکلات دي څومره ستونزې دي چې ګورنر صاحب که چېرته ستاسو د خپل کور د خپل بازار ستاسو په دغه لار باندې تګ راتګ دی چې دا نه یې حل نو نور قوم به ستاسو نو څنګه توقع وساتي ولري چې کولی شي چې تاسو په مستقبل کې د هغوی دپاره ترقیاتي کارونه وکړئ نو زموږ ستاسو نه درخواست دی ستاسو ته هم ریکویسټ دی چې هغه ملکان چې کوم سره ووټ دی کوم تاسو له ووټ درکولی شي
او پیدا کولی شي د هغوی د ذات پورې دا څیز مه محدود کوئ. بهر قوم ته د دې څیزونو ډېر اشد ضرورت دی، نو تاسو کولی شئ چې دغه څیزونه، دغه ترقیاتي کارونه، دغه د بجلۍ ستنې، دغه روډونه، دغه هسپتالونه، دغه BHUs، دغه نوکرینې په غریبو خلکو تقسیم کړئ او هغوی ته یې ورکړئ، عامو خلکو ته د دې نه فایده وشي، نه کې یو ملک ته وشي. نو تاسو له پکار دي چې بهر کم غریبانان دي د هغوی تاسو ته رسایي نشته دی، تاسو ته لاس نه رسیږي، تاسو ته خبره نه رسیږي، د هغه خلکو په کار راشئ، د هغه خلکو خدمت وکئ. نو قیاس خان ته چېرته موږ وګورو نو د حلقه NA43 په نسبت باندې هغه ملکان دومره ډامینیټ نه دي، دومره مضبوط نه دي کوم چې په حلقه NA43 کې دي. تاسو څه وایئ دې حوالې سره؟ کېدای شي زه وایم چې د مشران دي، مشران هم پکار دي چې د عوامو خیر وسه، کوم چې پکار دي چې په دې بل سایډ پسې وایي سایډ باندې کوم وختلې دام ډېر خراب دی، د موډولې سایډ روډ هم ډېر خراب دی، د هغې نه بره شاغو ته چې کوم روډ تللی دی هغه هم ډېر خراب دی، موږ په خپله باندې د غاښ ته چې کوم روډ تللی دی هغه هم خراب دی. دغه علاقې خلکو له دا سهولیت ورکول پکار دي چې هغه په اسانه باندې تګ راتګ کوي. بالکل. نیکسټ سیشن کې، نیکسټ الیکشن کې انشاءالله موږ به هغه څوک سپورټ کوو چې څوک زموږ د قام په فایده راځي. انشاءالله زمونږ د رب نه امید دی چې موږ څوک سپورټ کړو، کوم سړی موږ سپورټ کو او موږ ته پته و چې دا سړی د قام د ترقۍ دپاره کوشش کوي، د قام د کامرانۍ دپاره کوشش کوي، نه چې د یو کس د خوشحالولو دپاره کوشش کوي، نه چې د یو کس د ذات د ترقۍ دپاره کوشش کوي. هغه خلک به انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا خلک را روان وخت کې زمونږ د طرفه، زمونږ د قام د طرفه، زمونږ د ولس د طرفه د قام نمایندګي په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې ونه کړي. زمونږ کوشش دا دی چې خپل ترقیاتي کارونو ستاینه وکړو. نو قیاس خان په بارنګ کې چې کوم روډونه دي هغه ځایونو ته روان دي کوم چې ډېر زیات ضرورت و هغه خلکو ته. تاسو څه ووایئ؟ یاره معاذ خان، اصل مسله دا ده لکه زه به دومره ووایم چې کوم کمی دی په باجوړ کې اپریشن تېر شو، د هغې نه پس کوم کارونه چې دي نه دي شوي، ته پوه شوې، کوم ریپیرینګ کارونه دي هغه هم صحیح نه دي شوي. پکار دا چې د تحصیل چارمن چې کوم دا د هغې روډ باندې کته لاړ شي ډېر ګډوډ دی، پکار دا چې هغې باندې کار وکړی شي، کوم به صحیح طریقه د هغې علاقې خلک دي دا خبرې هایلایټ کړي. نه پکار دا چې هغوی ته هم پکار دي چې دا ځینې خبرې لکه په دې باندې خلک یې ویشته مسله ده د علاقې مسایل د اجاګر کړي، صحابیان نه پکار دي یوازې د حلقه نه چوایس کې کوریج کول نه دي پکار، بلکې وروسته پاتې علاقې چې کوم دي صحابیانو زما دا درخواست دی چې لاړ شي، خصوصا وروسته پاتې علاقو له کوریج ورکړي او کوم سکولونه چې دي هغه یو کس شوي چې د سکول رالوېږي، سکول ته چې موږ وکتل د سکول په ویې جوړ کړي موږ ښکاري چې د هغې بلډینګ ټول ډک شوی، چاردیوالي ورته نشته دی، په یو ویشتمه صدۍ کې هغه سکول ته چاردیوالي نشته دی چې ګاډی په روډ باندې ښکته ځي واړه ورته ښکته ګوري، چې ګاډی پورته ځي نو واړه ورته پورته ګوري، لکه ډسټرب شوي دماغ ډسټرب شي، د هغو لکه صحیح مطالعه نه شي کولی. بالکل. قیاس خان چونکې په ترقۍ کې اهم کردار د سکول دی، زه به د ملیشیا د مهاتیر محمد لږ غونته ټچ ورکم. هغه د یو هیډ ماسټرز وي، د هغوی ډېر زیات رونه وو، نو د غریبۍ د وجې هغو په جومپړۍ کې پاتې کېدل، په جومپړۍ کې اوسېدل. مهاتیر محمد چې کله فارمیسي وکړه هغه ډاکټر شو، د خپل ټاون د ټولو نه غټ ډاکټر شو. د هغو په علاقه کې دا کار و چې کم لکه زمونږ کالونۍ ده کم غټ خلک بچي وو، کم امیران خلک بچي وو، هغه په دغه کالونۍ کې پاتې کېدل، نو هغه ته به د غریبانانو انټري ممنوع وه، نه به شو تللی. نو مهاتیر محمد د خپل ټاون یو غټ ډاکټر جوړ شو،
هغه بیا سیاست جاین کړ، په سیاست کې هغه د خپل پارلیمنت رکن منتخب شو او بیا هغه یو څه شو، وزیر تعلیم شو. نو چې کله هغه وزیر تعلیم منتخب شو نو هغه ته دا اجازت ورکړی شو چې ته اوس د دې جومپړۍ نه راتللی شي، په دې کالونۍ کې ژوند کولی شي. خو هغه انکار وکړو، هغه ویل چې نه، د څو پورې ما دا ټول قوم دې کالونۍ ته نه یې راننیستلی، د دوی دا کورونه مې داسې نه یې جوړ کړي، نو زه به چېرته هم په دې کې قدم کېنږدم. او هغه کوم عهد چې کله هغه کامیاب شو، په څه قسمه په څه شکل کامیاب شو، هغه د دیو دپاره څه هلې ځلې وکړلې. هغه دا وکړل چې هغه د وزیر تعلیمونو د ټولو نه په خپله علاقه کې په ملیشیا کې په دغه ټیم کې د ټولو نه زیات پرایمري سکولونه جوړ شو. پرایمري سکولونه چې جوړ شو نو خلک ډېر زیات تعلیم طرف ته متوجه شو، ایډمیشن فری شو، بکس فری شو، هر څه فری شو. نو ډېر زر د ملیشیا د تعلیم حالات چې کوم هغه چینج شو او څه ټیم څه موده بعد ملیشیا 100% خوانده شوه. ملیشیا ته بیا یو سړی د امریکا نه راځي، یو ټاور دی، هغه ته څه وایي قیاس خان، ما نه نوم یې هېر دی، چونکې هغه ته د امریکا یو کس دی، هغه د یو ملیشین ډرایور سره سفر کوي، هغه ټاور ته ګوته نیسي چې دا در له امریکا جوړ کړلی، ډرایور ورته شاته مخ رړی چې نه، په قار څه ورته وایي چې د چا په ملک مهاتیر محمد غونته سړی، نو هغه ته د امریکا هیڅ ضرورت نشته دی. نو موږ له پکار دي مشرانو له پکار دي چې خاطر محمد د لیزان نه جوړ کړي، ځوانانو له پکار دي چې راوځي بیدار شي، کم چې ایجوکیشن ته پکار دی چې حوصله افزایي وشي د ایجوکیشن او په دې حوالې سره مختلف سیمینارز ارینج شي، خلک اویر شي د حوالې سره، هغه که په سوشل میډیا دي که په میډیا دي. د افسوس خبره ده د زمونږ په ایریا کې د یو چینل نه خو مې ګیله نشته، خو د یو مخصوص چینل چې هغه زمونږ د خپلو خلکو دی او هغه خلک چې کوم دی هغوی مین مقصد چې کوم دی هغه ایجوکیشن دی، خو ما ته نه ښکاري چې هغوی د وسه پورې د هغوی د پروګرامونو په وجه باندې یو کس هم سکول ته تللی. زمونږ تنقید برای تعمیر مقصد دی، زمونږ ډسټرکټیو سوچ نه دی، د هغوی نه زمونږ ریکویسټ دی، زمونږ درخواست دی چې تاسو پروګرامونه داسې مؤثره جوړ کړئ چې ستاسو د پروګرامونو د وجې خلک سکولونو طرف ته متوجه شي، خلک خپل بچي سکولونو طرف ته بوزي. خو حکومت لم پکار دی په دې کې چې ماشومانو له ایزي اکسس سکولونو ته ورکړي، هغوی ته د هغوی چې کوم ضروریات دي هغه پوره کړي، هغه په ښه شان سره پوره کړي، بلکې چې کوم څیزونه دي په هغه کې هسې نه چې کرپشن وشي، د هغه کړی نګراني وشي. څنګه قیاس خان ته څه وایي؟ دا رنګې پکار ده. ورځو به وایند اپ ته زموږ سره د پروګرام ټیم پوره شوی دی، ماسان که ځوانان له تاسو خاص شارټ ته غوښتي مشوره ورکړئ، کوم ځوانان چې دي، کوم د علاقې مشران چې دي او څوک زموږ د اواز اوري، نو هغو له خصوصي تجویز ورکړئ تاسو، نو ډېره به ښه. هغوی ته زموږ چې کوم مشران دي، زموږ که د حلقه 43 کوم سینیټر ایم این اے صاحب دی، موږ چې کومې خبرې وکړلې دا عوامي رای ده، زموږ خپل رای نه ده. موږ نه غواړو چې خپل ذهن شامل کو یا پسند او ناپسند وکړو. په صحافت کې دا څیز نه چلیږي، نو موږ کوشش کوو چې ستاسو توجه دې طرف ته راواړو. دلته روډونه خراب دي، دلته سکولونه نشته دی، دلته کالجونه نشته دی، نو که تاسو خپل فنډ د عوامي مفادو دپاره استعمال کوي، نو دا به ډېره زیاته بهتره خبره وي. د عوامو نه زما دا رای ده، د کوم زمونږ خلک چې دي چې هغه خلک سلیکټ کړي، د هغه خلکو انتخاب وکړي، کوم خلک چې د قام د خیر ښېګڼې سوچ او فکر لري، کوم خلک ستاسو د کامیابی او د کامرانۍ سوچ لري. ځوانانو له زما دا پیغام دی
دا مشوره ده چې هغوی خپل کوم دغه دي هغه بډچر ترقیاتي کارونو ستاینې وکړي او ایجوکیشن طرف ته متوجه شي د ایجوکیشن دپاره منډې تړلې ووایي خپل کم د هغوی ذهنونه دي هغه ایجوکیشن طرف ته فوکس کړي نو انشاءالله هیله لرو چې دا زمونږ پروګرام زمونږ چې کم سوچ دی کم ترقیاتي کارونه دي کم زمونږ معاشره پرمختګ کوي کولی شي چې تاسو دا معاشره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي زمونږ د حلقه 44 چې کوم مشران دي کوم ایم این ای صاحب دی د هغوی نه دا ریکویسټ دی چې نور هم د قوم د فلاح او د بهترۍ دپاره کوشش وکړي نور هم د قام د بهترۍ دپاره کوشش وکړي نور هم تاسو کولی شئ چې زموږ قام مخکې بوځئ او اف سی آر چې کوم جنگ دی کوم لانجه روانه ده هغې کې خپل کردار ادا کولی شي ځوانانو نه زما ریکویسټ دی زما درخواست دی چې د اف سی آر په خاتمه کې خپل کردار ادا کوي ولې چې دا زمونږ د روښانه مستقبل دپاره یو غټ قدم دی نو زمونږ د ټولو اوریدونکو ته وینا ده تاسو زمونږ پروګرام په یوټیوب هم کتلی شئ باجوړ ټایمز ورکئ او انشاءالله هلته به تاسو ته زمونږ پروګرامونه راځي زمونږ لایو چې کوم پروګرامونه هلته سیو کېږي هغه تاسو کتلی شئ او تاسو هغه شیر کولی هم شئ او د نورو خلکو سره هم شریک کولی شئ نو زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله بیا به ملاقات کیږي بیا به خبرې اترې کوو زمونږ دا جدایي چې کوم ده الله تعالی دې دا طویل کوي نه انشاءالله موږ به سبا بیا میلاویږو د یو نوي ټاپک سره د یو نوي سوچ سره او د یو نوي فکر سره ما او قیاس خان ته د باجوړ سټوډیو نه اجازت راکوي تر را روان وخته پورې د خدای په امان والسلام